اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر دیا بس 13. قد کان لکم آیتن تاکیق سر وستا سد پارا آیتن یو عظیم نشانی یو نمونہ ہوئی ہوتا مین سیمپل فی فیتین پاغ دو ڈلو کے التقطا چی دوال یو بل سر ملاقی شوی یو بل سر مخ پا مخ شوی. واقعہ دعوی چی پیغمبر علیہ السلام کله د مکه معظمه نه مدینه منوره ته مایګریټ شو او د یو اسلامی ریاست بنا او بنیاد کې خود مشرکین مکه د روز اول نه بداغه خلاف د سیسی او کانسپیریسیز کول کله به یو قبیله پاسوله دغه خلاف چې سټربل پیدا کی کله به بل قبیله پاسوله. پیغمبر علیہ السلام حکمت عملی سره یو گروپ د آرمی هغه به هغه قبیله طرف ته مسلح ورولېګو چې دا قبیله کنټرول شي means to show them that we are very much ready. نو چې کله دوی بلالل نو قبیله به دباو شو چې دوی غافله نه دي. خبره زين کړه دا واقعا ده صحیح او عجب وخت دی. دیو چې احمد ران درسره دا یو خبره. دویمه خبره چې په مدینه منوره کې دنه د یهودو درې مشهور قبیله بنو قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه دا په مدینه منوره کې اوسېدي. دا د اسلامی ریاست شهریانو او د کانسټیټیوشن یا د ټریټي په اساس د ذمہ دارو د دې چې دغه اسلامی ریاست پروټیکشن او ډیفنس وکړي. دا ذمہ داری و خدایم د روز اولنا د ریاست د داخل نه به دسیسه کوله د پیغمبر علیہ السلام خلاف او داغه دشمنانو سره به ملاتړ او مرګرتیا ساتله. پیغمبر علیہ السلام په مختلفو مواقعو دایته وارننګ ورکو. لومبنه وارننګ دای بنو قینقاع ته ورکو ځکه دغه قبیله د یهودو دا هغه وچ د دوی په خطه او د دوی په زونو په بلاک باندې به مسلمانانو زنانه تیرې دي نو دوی به بد ریمارکس ورکول، دوی به بد خبرې ورکولې. حتی چې یو ورځ په بازار کې یو مسلمان زنانه باندې یو يهودي حمله وکړه او د هغه کپڑے یې وشلولې، د هغه ډریس یې وشلو. یو مسلمان موجودو هغه يهودي قتل کړ ځکه چې سره خو سړی انسټیګیټ شي بیا سړی په جذباتو کنټرول نشي ساتلی. هغه مړ کو يهوديان را پاسېدل او دا مسلمان شهید کو. صبر زين کړه. پیغمبر علیہ السلام دې بنو قریظه ته وې دا بنو قینقاع ته چې ابتدا تاسو کړی دا. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل متصابان ما قاله فعل الاول منهما. دوشکنزا والا کسان چې یو بل تشکنزا کوي لوی وبال او ذمہ داری په هغه کس ته چې دا رښتیا د شی ابتدا کړی دا چا دا شی شروع کړی دی. لہذا پیغمبر علیہ السلام بنو قینقاع ته وې چې دا فتنه تاسو انسټیګیټ کړی دا فتنه تاسو شروع کړی دا. حضور علیہ السلام د هغه د کورونو تلاشي وکړه، سرچ وکړه. هغه سلور زره اسلحه جمع کړی و د دې لپاره چې په مسلمانانو به حمله کوي چې کله موقع په لاس رااله. لہذا پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې انساید دی سټیټ پر ریاست کې دنه مونږ د سیسو والا نشو پرې خو دی. لہذا هغه ته حکم وکړو چې تاسو دا ځای پرې دی اوسئ. هغه یې وستل د مدینه منورې نه هغه د شام علاقې ته لاړل. دا یو خبره. دویمه خبره دویمه قبیله و بنو نذیر. اره دې بنو نذیر یو مالدار سره او کعب ابن اشرف یهودیو. کعب ابن اشرف
ایکچولی بنیادی طور یهودی نو، بنیادی طور خو عربی خو یهودی شویو، خو چونکه مالدارو لہذا دغه قبیله چې هغه د طرف نه د مور وا دغه قبیله د خپل فرد وګرځو او نه صرف خپل فرد مالدارو نو د هغه مشر دی. د باندې د مکی مشرکین سره رابطه ساتلې د پیغمبر پر ضد صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام پر ضد به د سیسی او کانسپیریسی کولا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو درې واره د پویولو کوشش وکړ، خدای پویدو والا نو، دې پویدو والا نو، بلکې یو وار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سټیټ په یو مسله د دې زون تلاړو چې دې سره خبرو کې دینه ډیماند کوي یو هاو ټو پټ یور اون شیر اپ ډیوټي اینڈ ریسپانسیبিলিټي. نو دې کعب ابن اشرف او د مرګرو د یو پلانینګ وکړو چې پیغمبر علیہ السلام راشي نو د دې دیوال لاندې به کېنو. تاسو دیوال وایي هم د دې دیوال دې سوري ته به کېنو او د شان فلانه او فلانه هغه بر دې زوړ دیوال نه یو غټ راک لټیلور کې پیغمبر باندې را پریوزي صلی الله علیه وسلم او دنه مون خلاص شو. خبره ده کړه. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله القلار نه صرف دا چې هغه د خپل ریسپانسیبিলিټي پوره کولو انکار وکړ، بلکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین راغې د لاس نه ونیسو وې پاسه او چې پاسه ده دا وګوره. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر ته حکم وکړو چې تاسو به د عمل پرې دی د ځای نه بدای، سیریا و پرې دا مدینه و پرې دی سیریا ته بدای، خیبر ته بدای. لہذا هغه هم وېستل، هغه هم لاړل آلتا. خو به هر تقدیر دا سازشونه او کانسپیریسی او دا دسیسه د ډېر ابتدا روانه وي. مشرکین مکه هیڅ داسې موقع چې په هغه کې پیغمبر ته ټربل پیدا کېدې شي، مدینه ریاست ته ټربل پیدا کېدې شي، هغه هیڅ داسې موقع ضایع کول نه غوښتل. هغه وی چې ایکسپلایټ اینڈ یوټیلایز اٹ ټوټلی، چې دا مکمل طور یوټیلایز کا او مکمل طور استعمال کا. لہذا ابو سفیان هغه د گرین د غلې یو قافله د شام د لارې راوستا چرته مکی معظمه ته. غیر مکی معظمه لوی تاجر 500 اوخان دک هر قسم شیونه پکې، هر قسم شیونه پکې. دغه پلانینګ په اساس د یو سړی د ځان نه مخکې مکی معظمه ته ولېګو چې ته مکه کې خلکو ته وایا چې محمد رسول الله او داغه مرګري هغه پلان کوي چې دا قافله لوټ کی، دا قافله دا لوټ کی او خلک مړ کی. هغه سړی چې راغی هغه د خپل اوش غوګونه کټ کړل، خپل اوش غوګونه کټ کړل او خپل کپڑے یې اوشلولې او په سر خار یې چولې او وی هلکنا تباشو هلاک شو. مدینه والا مسلمانان هغه لګیا دي زموږه قافله لوټي فواغوسا، حالانکه دا درو خبرو زمونږه امداد وکي. ابو جهل په ټولو قبیلو کو منادي وکړه چې ویپن تیار کړي، کسان تیار کړي، سولجرز تیار کړي، زوبا او گویا جنگ بکو. اس قافله هغه خپل لار هی بدل کړه. پیغمبر علیہ السلام ته انفارمر خبر راوړو چې داسې یو دسیسه کړی دا، داسې یو غلطه پروپاګاندا کړی دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی چې انف از انف، کافی وشو، اوس بس کول غواړي. لہذا 314 کسان دای تیار شو. داسې حالتو نیولی اسټیبلیش سټیټ چې صرف یو کال په تیر شو، سوره یو کال، نه پیسې شته ورسره، نه اسلحه شته ورسره، نه کافی سولجرز ورسره شته. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی کداغه چې خاموش کینو نو دیٹ ول بی دی اینڈ اف اور سٹوری. نو بدرنګ سٹوری بس اینڈ ختم بشي. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 314 کسان تیار کړل مسلح او ځان سره واغسل. هغه جانب نه ابو جهل 1000 کسان را تیار کړل. دای سره صرف او یو خان او 3 ور سره اسونو او یو شام او 3 ور سره اسونو د شمار یو سو توري ور سره نور معمولی غش وی ورته غش لیندو ور سره دغه د ټوله اسلحه وا خدا الله اعتماد ور سره. البته حضور اسلام دای سره مشوره وکړه چې څوک په دې فلانی روډ باندې چې نیک روډ د مکه معظمه نه مدینه منوره ته په دې روډ باندې لشکر را روان دي، آرمی را روانه د ابو جهل په مشرۍ کې.
او د میډیټرینین په سایډ باندې هغه قافله روانه ده مکې طرف ته سوکو دا قافله فالو کو ځکه چې فتنه خدای جوړه کړې ده او کنا د آرمی فیس کو نو څه خلکو وي چې جی اسلحه نشته کسان نشته نو خبردای چې قافله فالو کو دا به صرف ګرین نه لیکي با اسلحه هم وي سوي پکې اسلحه پکې هم وي خو پیغمبر علیہ السلام او د نور خلقو اراده داوا چې نه بس let's look into that will be the end of our story or their story and the first impression will be the last one which دې طرف باندې زو چې دا کوم آرمی را روانه ده دا آرمی فیس کو او الله تعالی هم دا غوښتل چې دا آرمی فیس کوي نو سوچو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کله ال تلاړو یو سکیچ جوړ کو یو نقشې جوړ کړه چې سواره دی ځای تیر انداز دے جائے تورے والا دے جائے کیمل رائڈرز دے جائے گویا کیولری ہوئی ہوتا ہارس رائڈرز دے جائے اور دا سے بجنگ پلین کہو یو صحابی دے خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ دا اغنام دا اگر پیغمبر علیہ السلام ورتے برائے کا ام بے امر اللہ عز وجل دا کما نقشہ چے جوڑا دا تا پخبر رائے جوڑا کرے دا کہ دا خدای حکم دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا زما خپل رائے ده دا زما خپل اپینین ده نو حضور علیہ السلام تاغه وی زما ذهن کې داسې راځي چې کدا نقشه او دا سکیچ او دا پلین مونږ داسې جوړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن شپه پلین په هغه انداز باندې چې خباب بن منذر ورته ویلو د شپې پیغمبر علیہ السلام په خپل ټینټ کې ده منځ کو عبدالرحمن ابن عوف گارد کو په دروازه باندې ورته ویل الله يدخل علی اللیلۃ احد نن شپه ګوره ما باندې شکر دنه نشي حضرت عمر راغه د شپې ویجز لک حضور کته شم ورته اجازه نشته هغه وی زبر دې دو لرګو میس کې وګورم چې هی از اوکے آی ویل بی سیټیسفاید چې هغه وکتل چې پیغمبر علیہ السلام لګیا دی عبادت کوي بس سیټیسفاید چې nothing happened to صحیح no fear and no worries بیا حضرت ابوبکر راغه هغه عبدالرحمن ابن عوف ته وی زه پیغمبر علیہ السلام ته ورځم عبدالرحمن ابن عوف ورته ویږي حضور ویلي چې ما ته نن شپه څوک مرا پریدا حضرت ابوبکر ورته لست باحد زه خو څوک نیم یعنی ته زما ریلیشن یا زما کنیکشن یا زما دوستی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دینه خو واقفه لہذا هغه ورننه وته حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله او دعا کې دا وی چې اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض ابدا او الله کتا دا جماعت هلاک نو د دینه بعد بزمو کې ستاسو نوم ونه خلی ځکه چې دا هغه خلک دي چې د دې د وجه به اسلام خوريږي دا هغه خلک دي چې د دې د وجه به اسلام خوريږي دای په فاونډیشن کې دي دای په بیس کې دي او د دې بیس کې حضور لپاره خلک چې له قرباني ورکول دي نو چې قرباني ورکی بیا هغه باندې یو بلډینګ روان شي او هغه بلډینګ بیا دوره اسټابلیش شي چې بیا څوک ور سره کولای نشي حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله لاس دومره اوچت کړ چې دا په وګو مبارک باندې کم کلو کې عباب راتوا تاسو ورته چپنه وای هغه چپنه تلاندې پرې وتا حضرت ابوبکر راوچت کړه وګي ورلواچولا وحسبک الان فان الله وعدك النصر خدای تاسو سره د امداد وعده کړی دا بس دې دغه کافی دی خبر دین کړه او سباله جنگ شروع شو د عربو دا طریقه وا چې دای په د جنگ باقاعده اوپننګ کو نو د یو طرف نه بس کسان راوتل او आवाज به وک حل من مبارزین څوک مقابله والشتا درې کسان د مشرکین مکه طرف نه راوتل عتبہ شیبہ او ولید عتبہ لار دی شیبہ دای زوی دی ولید دای رواره دی نو دا درې والا راوتل او دوی مکمل طور په هغه آهنی لباس کې په آهنی جامه کې یعنی جامه پوشو وی حل من مبارزین سوچته مقابله لپاره نو د مدینه د انصارونه درې کسان راوتل دوی ورته مننتم تاسو سوکې هغه خپل انټروډکشن وکړه ځکه این جامه پوشو هغه خپل انټروډکشن وکړه دوی ورته لسنا نريدکم مونږ تاسو نه غواړو انما نريد اخواننا مونږ خپل رونه غواړو یعنی هغه امیګرنټ د مکه معظمه چې د مکې نه راغلي دي او مدینه کې سټل شوي دي
نو دوی خو واپس لاړل ځکه داسې نو چې بل دغسې بلا وجې پې جنګ کړه ځکه دا خو د غیرت خبره وه صحیح هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام از خود درې کسان هغې منتخب کړل یو حضرت حمزه خپل ترې یو حضرت علی د تره زوی یو حضرت عبیده دا د بل تره زوی دی عبیده ابن الحارث حمزه راغی عتبه ته او علی راغی رضی الله تعالی عنه شیبه ته او عبیده راغی ولید ته حضرت حمزه باندې هغه گزار وکړو د پډال واغسته او چې حمزه گزار وکړ په ناغې دوه ځای کړ پریوته او دغه معامله حضرت علی خپل مقابل سره وکړه هر چې عبیده او ولیدو دا غي په میاس کې د تورو د گزارونو تبادله وشو دواړه زخمان حضرت عبیده په خپل لګیدو دلته دوی خپل کار ختم کړو بس دوی دواړو پاغم یو الله اکبر وکړو او بیا مخ په مخ جنگ شروع شو الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه نصرت وکړو 15000 فرشتو سره سوره سره 15000 فرشتي الله تعالی راولېګلې رسول دا ذکر دی او ډېر لوی اموال غنیمت هم ورته ملاو شو سپوایلز اف وار الله تعالی فرمایي چې ذکر خپل دشمنان او استاد دشمنان تبا کوم داسې د بے سر و سامانه حالت کې غي ذلیل او تبا کوم تاسو بشمیرم لګي اصحاب در سره ملي تیارې به مخني خو به تقدیر چې اعتماد په الله وي خدای به مهل کوي قد کان لکم آیتن تاکک سرا و تاسو د پارا آیتن یو نمونا فی فیتین پاغذو غساکرو کی فی امانا گرو حزب التقطا چی دوال یو بل سر مخ پا مخشوی فیتن یو ڈلا تقاتل فی سبیل اللہ جنگ کو پلارد اللہ کے و اخرى کافرتن او بل ڈلا کافروا یرونہم مثلہم چلی دلی دوی مثلہم دو چنخ پل رأی العین پظاہر نظر کی نو پظاہر نظر کی اگر چی وہ اغوی یو زر خو مسلمانان تا صرف دا شخکاری دل لکه د خپل ځان دو چند یعنی لکه شپک سوا صحیح نو اس کا داور تخکارے چھ زر دی بیا خو یو پدری دی ممکن ده چھ سو مسلمانانو حوصلہ کمزور شوی وی خو چوی صرف یو پدو دی لیکن ہینڈل اٹ منگے ہینڈل کول شو لیٹس گو اہیڈ یرونہم مثلہم رأی العین او پیغمبر علیہ السلام پا خوب کے او قتل امتغا معاملہ سورہ انفال طور سے جنگ کې قاضي صاحب ما درته وایي چې دی د مصالح په شکل پیغمبر خپل خبر بن منذر چې کما مشوره ورکړه همدغه انداز باندې ودا هغه وخت سره ډیره مناسبه آیت نمبر 3 ومکتا اذ یریکهم اللہ یاد کاغا چی خودتا تا دوی لرا اللہ تعالی فی منامکا پخوستا کہ او پیغمبرا قلیلا لگ خدای تا تا پخوب کی دوی اخل چشمیر کی لگ دی ولو اراکم کثیرا اک خود لیوی تا تا دوی کثیرا دیر لفشلتم نو تاسو با نامردی کڑی وا فشل مانا نامردی همت موبائل لگ تو سلبوں بیل لیوا لفشلتم نو تاسو با نامردی کریوا ولا تنازاتم استاسو با جگڑ پیدا شوا اختلافوں پیدا شو فی الامر پدی معاملت جنگ کی چکوئے کواپس سو ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالی بچ کری تاسو انہو علیم بذات الصدور تاکہ سر اللہ تعالی غالم دے پرازن دزل باندے چھ سوک اللہ دا پارا دی اور سوک شیطان دا پارا دی دا خو بالکل داس لکن نئے واقعہ
وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ آیات کاغا یُرِیکُمُهُم چی خودل تاسو تا دوی لرا اللہ تعالی ذلتقیتم چی کل مخبمخ شوئی فی اعینکم پسترگس تاسو کے قلیلا پشمیر کے لگ نو مسلمانان تو ہم دی استرگ کے دا شکای لگا چلک خلق دے صحیح نو دی ہمتیان چی وی کین ہینڈل وی کین ڈیل ویت وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اکم اخکار کولی تاسو فی اعینهم پسترگو دوی کے ذکر اغیی تے ہم دا مسلمان دے خون کم خنوری ورطا ہم کم اخکار کرلی چی اغیی دا اتیاصل کا ساندی کو بزر بزران خلاص کو چی اغیی مون تختی ذکر یو گروپ تختی یا بل گروپ بیا خو فیصلہ نکی وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا تَدِيدَ پارا چی فیصلو کی اللہ تعالیٰ دے یو کار کانا مفعولا چی اغا مقرر شویو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورِ اخاص اللہ تعالیٰ تا تُرْجِعُ الْأُمُورِ واپس کورش ٹول کارونا نوس اللہ تعالیٰ دے زائم ذکر کئی ننی سبق کے واپس ننی سبق طرف سے قد کان لکم آیت فی فیتین تاکک فرا تاسو دا پارا و یو غٹ نمونا فی فیتین پاغ دو گروپنو کے التقطا چی دوار یو بل سر ملاو شو فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلا دے جنگ کو پلار دا اللہ کی و اخرى ابل ڈلا کافر و یرونہم چلی دلی دوی مسلم دو چن لق پل رأی الغین فظاہر نظر کی رأی الغین مانا ہاں فظاہر کتو کہ ورطا صرف دوچن اخکاری دل حالانکہ وہ دیر واللہ یؤید بنصر اللہ تعالی تائید کے پیمداد پل من آغچا سرا یشاو چی اللہ غواری ان فی ذالکا تاکی سرپ دے کے لعبرتا عبرت دلو للابصار دکتن کو خلق دپارا امدغ صورت کے لگ مخ کے آیت نمبر یوصل درویش وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اتاکی سرا امداد کرو تاثر اللہ تعالیٰ ببدر پبدر کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّا حالانکہ تاسو اذلتن اذلتن دا اذلہ مانا لگوئی ہم پشمیر کی عدد کی اور لگوئی پا اسلحہ کے ہوں فاتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا لعلکم تشکرون دا دے دا پارا چتاسو شکر گزار جوشی استقول للمؤمنین آیات کا چتاوے مومنانو تا الان یکفیکم آیا کافی بنی تاس دا پارا ان یمدکم ربکم چستاسو مددو کی رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریوزر فرشتو بانلے منزلین چرا کزول بشید آسمان بلا او ان تصبرو کتاسو د صبر استقامت مزارو کا وتتقو ازان مبچکو ویاتوکم من فوریم حاضر اور راشد تاستا پدا وقت یمددکم ربکم امدادو کتا سر ربستاسو بخمسط آلاف من الملائکہ پپنزوزر فرشتو بالے مسومین چی اغیبا پا اسون سواری نشاندار اسون بیغی صلاح نشاندار مانا یعنی سپیسیفک مارک ہوئی جاگی وما جغلہ اللہ انہو گرزول دا غدد فرشتو الا بشرا لکم اللہ تعالیٰ نو گرزور دا غدد الا بشرا لکم مگر خوشحال استاسو ولتطمئن قلوبکم اور دید پارا چی مطمئن شزون استاسو پا دے باندے ومن نصر الا من غند اللہ اند مدد مگر جانب دا اللہ نا الغزیز چی اغز بردست دے الحکیم حکمت والدے اس اللہ وی دا امداد مصر پاروک
لیقطع طرفا من الذین کفروا چې الله تعالی کټ کی او هلاک طرفا یو حصہ د کافرانو نا او یکبتهم یا ذلیل کی فینقلبوا خائبین ادی خائبین لوزر شي خائبین نو الله تعالی واقعي یو ست کټ او یات مردار شو او یات مردار شو او یات قیدیان شو پسلګونو ته زخمیان شو پسلګونو ته زخمیان شو او دای ذلیل او تقتل کم طرف ته مکی طرف ته مکی طرف ته سورہ انفال ته وار بیا لرسه لوزرز اومو قتل آیت نمبر 15 نوال کما اخرجک ربک من بیتک لک چراوست او تعالی پروردگار ستا د کور ستانا بالحق د حق کار په غرض باندې الله تعالی وای تاو کته آیت اومدله آیت دراوست یو صلاتاو کما اخرجک ربک من بیتک لکه چرایست او تعالی رب ستا د کورستانا بالحق د حق کار د پارا و ان فریقا من المؤمنین اتاک فرا و یو جماعت د مؤمنانو لکارهون خوشالنو بدمنون کیو دیلا یعنی هغه ډیر ذهنی طور تیار نو دی جنتا ذهنی طور دی جنتا الله تعالی وای ما تر اوسته او پیغمبر سره د ملګرو دی او حق کار د پارا چنن یو خبره د بس خواب فیصله کوي یو خبره فیصله کوي یجادلونک فی الحق یغی تاثر جگڑ کولا پا حق خبر کے بعد ما تبینا پس دا آغے چی دا واضح شوا او دا سی جگڑ دا سر کولا یعنی غی دا سی نوتیار کانما یساقون الی الموت لکا چی دی پا زور بوت کے شی مرگ طرف دا وهم ینظرون او دی مرگ تا گوری دیکھو دا سی نوتیار لکا چی جنگ دے مرگ دے لکا چی جنگ دے مرگ دے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ آیات کاغا یعدکم اللہ چی وعدہ کو تاثر اللہ تعالی احد الطائفتین دیو دو جماعتنو اللہ تعالی ہوئے چی وعدہ زما دادا چی کتاسو کاروان پسی زی نال تبام غالب یہی که لشکر مخی تزی دل تبام غالب یہی نو چی کلا خدای ہوئے نو بیا خبر دارا چی دا کم زورور دی دی مخی تشا صحیح تو گیٹ ریڈ آپ بیا درس وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ چِ دا بتاز پارے وَتَوَدُّونَ تاسو غختل أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ چِ دا بے اغزی شوکت اغزی تو تاسو هم اغزی وای زوز چی دا بے زوز ڈالا نو بے زوز ڈالا کم ہوا کاروان صحیح ای طرح زوز نو کنا زوز مانا اصلا ای کو جنگ دا پار نور آگلی نو تاسو دا غوتل چی دی بے زوز پسی لرشو وتودون ان غیر ذات الشوکا تاسو غختل چی دا بے زوز خلق تکون لکم داد ملاو شتاستا ویرید اللہ اللہ تعالی غستل ان یحق الحق چی حق ثابت کے بکلمات پخپلو کلمو یقدغا او کٹ کی دابر الکافرین جرد کافرانو لیحق الحق چی نتیجے داشی چی حق ثابت کے ویبتل الباطل اباطل باطل کے ولو کرے المجرمون اگر چی مجرمان دا بدمنی استستغیثون ربکم یاد کا آغا تستغیثون ربکم چی تاسو امداد وقت فریاد مکو پروردگار خلطا چی واللہ تزمونگا امدادو کی فاستجاب لکم نا اللہ تعالیٰ تاسو سوال قبول کو انی ممدکم چی زبتا سر امداد کو بی الف من الملائکہ پزر فرشتو بانی مردفینا دائی بیو بالپسیر آروانی زر فرشتے دا بیو بالپسیر آروانی مثلا دا پینزو گروپ کی یا دا لسو گروپ کی دا گروپ راگے دا گروپ راگے دا گروپ راگے دا گروپ راگے دا دیو نفسیاتی اثر بھی دا دیو سی یو سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی دی نو ابتدا کی یو زر فرشتے را لے پا دویم نمبر 2000 نور را لے دریزر شوی او پا دریم نمبر 2000 نور را شوی آل ٹوگیدر 15,000 شوی چکم التر سورہ آل عمران آیت کی تیرش
وما جعله الله الا بشرا لكم اللہ نو گردول دا نزول فرشتو مگر خوشخبری ولی تطمئن بی قلوبکم ادید پانا چی مطمئن شدے سرزون استاسو ومن نصر الا من عند اللہ انو اصل امداد مگر دا جانب دا اللہ نا ان اللہ غزیز حکیم تاکہ سر اللہ تعالی زبردست حکمت والا دے اذ یغشیکم النغاسا امانتا منه یاد کا آغا یغشیکم النغاسا نو دا نغاس لکه سړی چې ودنی خدا چې موږ ورته جوټه واله تا جوټه وای ورته لکه سړی باندې اصل کوبره سو ورته اسما دغه اسما نو د اسما موږ ورته پرکالی وایو زمون پښتو کې ورته موږ پرکالی وایو نو سیو سړی چې په غم کې وي تکلیف کې وي ادا لږ غوند خوب ورشي نا غم او تکلیف 80% یا 9% ختم شي 10% به هندل کول شي صحیح که چې څو تکلیف وي نو دوه طریقې دي او داغه لپاره یو فزیکل یو سپریچوال یو فزیکل یو سپریچ نو فزیکل دا چې خوب نه درته یو ګولای واچو چې لګود شي نو دا ټینشن باندې ختم شي دا یو او نمبر 2 سپریچوال او دسو کا ادوره کا تمون کا نو بس الله به دا مشکل آسان دا خمس قدر اذ یغشیکم النغاس آیات کا آغا چی پٹولی تاسولا ان اذ یغشیکم چی پٹول تاسولا اللہ تعالی النغاسا پا ایزم بانے کور اکڑی تاسو غشی غشی مانا پٹول یا کور کول چی کور اکڑی تاسو النغاسا پس بانے پا ایزم بانے نو چی ایزم در باندے لا غم ختم شو امانتم منہو دا سبب دا تسکین و دا اطمینان و دا امن و دا جانب دا اللہ دا یوا نو دې سره تاسو ته منټل پیس ملاو شو څه چل منټل پیس ملاو شو او د فزیکل کنوینینس په حواله باندې فزیکل کنوینینس په حواله باندې الله تعالی باران را نازل کو ځکه کوم طرف ته چې دا مشرکان چې کوم طرف ته نو اغاز مکه په خوا او مکه سوا یعنی سخت از مکه وا او کوی هم التو کوی دوبو هم التو صحیح او صحابه چې کوم طرف ته لاړل دا ځمکه سپینه شګه وه تاسو وایئ شګه نو دا سپینه شګه دی کې خو نه اس منډوالی شي نه پکې انسان منډوالی شي صحیح خپې پکې خوېږي صحیح دویم دا چې اوبه نه وي نو مسلمانانو زړه کې مختلف وسوسې راتلې یاره داسې سرکمسټانشل کنوینینس زموږ دپاره نشته صحیح نو دې سره هم سړی کمزوری کېږي چې سرکمسټانسز ښه نه دي نو الله تعالی د شپې دومره باران وورو چې هغې طرف ته مټ جوړ شو اخو په خزمه کوه نه څه جوړ شو هغه سکټې شو نو سلیپري شوه دای لپاره سلیپري شو اره دای دا خو هیله سخته شو په واغسته دروي دا خو څه شو هیله سخته شو په واغسته او بل دې کې داسې ډونګي ځایونه شګو کې دو هغه کې اوبو درې بالکل فلټرډ واټر کم قسم واټر فلټرډ واټر نو بس هغه سره خو یو دای سره خو لسپیزه د شل ځای اوبو درې دي دې خپل لوخي ډاکټر خپل سارول او اضافي اوبو خلکو غوښتنه کول وی مزه ده داسې اوبه چرته پیدا کیږي صحیح شو نو الله تعالی فرمایي چې ګوره منټلی مې در باندې خوب راوست چې دا وریز مقدم شي صحیح او فزیکلی باران مې در باندې اورو صحیح نو یو خدا چې زمکه درته پخه شو او دویمه دا چې هغه کوم ډوغلونو پای کې اوبو درې دي ستاسو استعمال لپاره اذ یغشیکم النغاس امانتا منه یاد کا آغا چی کور کول تاسولا ان اللہ تعالی النغاسا پا ایزم باندے امانتا منہو دا سبب دا تسکینو دا اللہ جانبنا وینزل علیکم انازلو لی اللہ تعالی تاسو باندے من السماء دا اسمان ناما انبو لیتوحرکم بہی چی اللہ تعالی پاک تاسو دیو بوسرا ویذہب عنکم اللہ تعالی رکستاسونا رجز الشیطان اللہ تعالیٰ رکستا سنا رجز الشیطان نجاست شیطان وسوسی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اچھا اللہ تعالیٰ مضبوط کی زنستاسو وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامَ مضبوط کی دی سر قدمونستاسو اِذْ یوحی ربکا یاد کا آغا چی حکم کولو ربستا الالملائکہ فرشتوتا انی معکم چدتا سرین فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا نو مضبوط کئی انکریج کئی ثبتو میں انکریج کئی ہمت ور کئی منگا ہمت دادن پرسی کی وجہ سے ہوئی ہمت دادن ہمت ور کئی حوصلہ ور کئی کریج ور کئی
کرج ورکی آکا سانتا چی ایمان راوڑے دے سولقی فی قلوب الذین کفروا زبواچوں پزروں دا کسانو کی چی کفر کردے الروبا دہشت فضربو فوق الاعناق تاسکوئی وہی خلق مسلمانوں تا اللہ تعالیٰ ہوئی چی وہی پا جنگ کے خلق فوق الاعناق smite at their necks سٹ والا ہوئی وضربو منہم کل بنان اللہ سنہ والا ہوئی نو چی سٹی والا ہوئی نو مڑ بشی اچلاز دے والا ہو نو فلج بشی چلاز دے والا ہو نو فلج بشی نو واپس در شیخ پر سبق قد کان لکم آیت تاکک فرا تاسو دپارا و نمونا فی فیتینے پا اغدو فوجنو کے التقطا چه دوال ملاو شیو بل سرا فیتن یو ڈلا تو قاتل فی سبیل اللہ اغی جنگ کو پلا رضا اللہ کی و اخرى کافرتن او دویم ڈلا کافر و یرونو چی لدلے دوی دیکھا مسلمانان لدل دا کافران مثلهم دو چند خبل رأی الغین پظاہر نظر کے واللہ یعید بنصر اللہ تعالیٰ تائیدے پہ امداد پلبانے مناغ سوچ شاو چی اللہ اغواری ان فی ذالکا تاکہ سرپ دے کے لعبرتا عبرت دلو للابصار دکتون کو دپارا دلیدون کو دپارا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم خلق چی اللہ پک اندکاز آف اللہ چی اغی سروس گئی اغی دنیای معاملاتو کی زان دیر نہ انوال کئی ان سینس ہے کہ لاٹ آف ویلت و منی ورسرئی وہ چی کلا اللہ را پارا خبر راشی دے قربانے سے تیاری قربانے تھا اور ہر چیز وہ سڑے ادروائز بھی ناغا وی یرب قربانی و خدا دیر لوگ اجر پہ ملائی خدا موٹر بپاتی شی صحیح اور دغا کیسل بپاتی شی ادا پراپرٹی وپاتی شي ادا پلازا وپاتی شي ادا بچی وپاتی شي صحیح ادا ډیره شایسته خزه مې دا وپاتی شي سب مصیبت نو الله تعالی دا غي ذکر کوي زین للناس خیست شوید خلقتا حب الشهوات محبت د ډیزایر شهوات هغه شی ته وایي چې انساني طبیعت غواړي په حیواني بنیادونو انساني طبیعت غواړي په کوم بنیادونو په حیواني بنیادونو اوس دا څه شی من النساء لك خذشوي والبنين اولاد والقناطير خزانه المقنطره جمع کړی شوی ډیپوزټس من الذهب دسرونا سرو زرونا والفضه ادسپین زرونا والخيل المسومه اداسننا المسومه مسومانا نشاندار اسونه نو نشاندار اسونه دیکھو دا سوچ سایس وی ورته اسونو ماهر چی هغه ته سوې عربی کې ورته سایس هغه اسونو په نسل باندې پويږي دا اعلی نسل استه الکه څنګه تا ټیسټ کړی دی وینه دا پلانې نشانی وګوره دا نشانی د اعلی نسل دا د شوته وګوره دا شو کې چې دغه چل دی دا د اعلی نسل دی د لکای ته وګوره دی باندې چې دغه چل دا د اعلی نسل دی د سینې ته وګوره چې د دې ساخ دغه سي دا د اعلی د ته وې نشانات صحیح والخيل المسومة والانعام امواشي والحرث افصل ذلك متاع الحياة الدنيا دا نفد جوند دنیا دا والله الله تعالی عنده اغفر حسن المآب بہترین زائد واپس آئے دے قل تورتا آیا او نبئوکم آیا خبر درکم تاستا بخیر من ذالکم پا بہتر دے للذین اتقو دا پاردا کسانو چی غیر دلی دی اللہ تعالینا عند ربین داوید پارا پنیز در رب دے جنات الباغون دے تجری چروانی من تحتیا داغیلان دنیرونا خالدین فیہا ہمیشہ بیدوی پاگے کے وازواج ابی بیانے متوحرتن پاکی کڑیشوے دا سی دی بیانے چنبا اگوی کے مونگا تا بلغم وائی دا دیزانے چی کم سٹف راوزی دا پودنے کم سٹف راوزی دا خلی بدموئی دا ترخون بدموئی حیض و نفاس بول و براز حس شے گندگی و پکنی نبے جبا ناکارائی نبے جبا تیزائی چیزرتاوئی خاموش کی صحیح 911 تا ٹیلیفون کئی وازواج متوحرتن ابی بیانے پاکی کڑیشوے سورتن او سیرتن پاکی کڑیشوے سورتن او سیرتن سورت بے ہم آلاوی سیرت بے ہم آلاوی
ورضوان من الله ارضا من دید جانب دا اللہ نا واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی بصیر کتن کے دے بالعباد بندگان لا واج کے ہوئی تھا الذین کسان یقولون چاہوئی ربنا اور رب زمونگا اننا آمنا تاکہ فرمونگا ایمان راوڑ دے فاغفر لنا ذنوبنا وبخمونگ تا گناہون زمونگا وقنا غضاب اللہ ابچ کے مونگ دا غضاب دا غورنا الصابرین صبر کون کی خلق والصادقین رشتن خلق والقانتین تابدار خلق والمنفقین خرچ کون کی خلق والمستغفرین بالاسحار استغفار کون کی بالاسحار دا پیشنمو وقت کی اسحار جمع دا سحر دا سحر فتو ہے پیشنمی ٹائم داسی چی خلق تحجد طرح پاسی نو دغه وقت الله تعالی آواز کوي هل من مستغفر حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای ينزل ربي عز وجل كل ليله الى السماء الدنيا هر شپه په دغه وخت کې الله د خپل قدرت په انداز دی نږدې اسمان ته راشي او دې आवाज کوي هل من مستغفر سوک بخښنه غوښتون کې شتا چې بخښنه ورته وکم هل من سائل سوک غوښتون کې شتا چې داغه ضرورت پوره کم هل من کذا سوک داسې شتا چې هغه سره دا هیلپ او دا سپورټ وکم نو چې کوم شیطان لپاره د خیر وي الله تعالی دا هغه وخت دعا رد کینا او بعض اوقات ته یو دعا داسې کې چې ته ځان د لپاره د خیر غني خدای الله په نظر کې تعالی لپاره د خیر نه ده ان الله تعالی ته به یقینم بچ کې شي نه درکې الصابرین والصادقین ارشتن خلق والقانتین اتابدار خلق والمنفقین خرچون کی خلق والمستغفرین بخشن غختن کی خلق بالاسحار پیشدمو وقت شہید اللہ گواہی ورکی اللہ تعالی انہو چتاکی سر شان دا دے لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ والملائکتو فرشتیم دغا گواہی کئی وَأُولُو الْعِلْمِ علم والا خلق قائما بالقسط اللہ تعالیٰ پدی حالت کے چیغا قائما حاکم دے قائم مانا ولار دے پر انصاف بانے یعنی حاکم دے انصاف دے لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ العزیز الحکیم چی دے زبردست او حکمت والدے ان الدین تاکی سر دین عند اللہ پنظر دا اللہ کے الاسلام اسلام دے نو دے زائد دو لفظ دی یو دین یو اسلام دا دین لغوی مانا دا دین لٹرل میننگ دین پا مانا دا عمل رازی نمبر دویم دین پا مانا دا معاملے رازی معاملہ لین دین خرصول اغسطل دین پا مانا دا جزا رازی بدل خبدل یا بد بدل ریکمپنسس دوئی دین پا مانا دا قوت او دا غلبے رازی دین پا مانا دا حکومت سلطنت یا دا نظام رازی حکومت یا سلطنت یا نظام سسٹم دا کوئی لٹل مانا دا اور ٹیکنیکل مانا دا دین ٹیکنیکل مانا دا هو النظام الذي جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم چې دا آغا نظام دے آغا سسٹم دے چې پیغمبر علیہ السلام دا اللہ طرف نراوڑ دے دے ټول ته دین وای چې کله ورته نظام وي نو دې معنا ده چې د ژوند د هرې مسلې حل وکړي موجود وي ځکه نظام کوی دی دا چې دې کې فاینانشل پهلو پولیټیکل پهلو فیملی افیئرز انډیویډوال افیئرز بزنس ټرانزیکشنز ټول مسلې پکې موجود وي نو دې څه وي دین وي ورته او دغه دین نمبر اول د الله دین دی خدای وي دا زما دی نمبر دویم دا د ټول انسانیت دین دی ټول انسانان له الله را لګل دي او نمبر 3 دا د ټول پیغمبرانو دینو پیغمبران ټول مسلمانانو آدم علیہ السلام سو مسلمان نوح علیہ السلام مسلمانو ابراہیم علیہ السلام مسلمانو موسی او عیسی علیہ السلام ټول مسلمانانو سورہ شورا آیت نمبر 42
ومقتل شرع لکم من الدین ومقتل شرع لکم من الدین شریعت کړل تاسو د پاره د دین په اساس باندې الله تعالی ما هغه دین والصابه نوح چې داغه حکم کړو نوح علیہ السلام ته یعنی هغه دین تاسو له سیستم کړی د شریعت معنا سیستم چې کوم دین الله تعالی نوح علیہ السلام ته ورکړو والذي او هغه دین اوحینا الیک چې مونږ وحی کړی تا تا و ما وصینا به ابراهیم او هغه دین چې داغه حکم کړو مونږه هغه باندې ابراهیم علیہ السلام ته موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته نقیم الدین چې قائم کړي دین ولا تتفرقوا فی اختلاف پیدا کوي پدې کې کبر علی المشرکین کبر معنا سخت دی دروند دی ہاں سچ ہے ڈیفیکلٹ ہے ڈیفیکلٹ تیرے کے مشرکان ہوتا ما تدعو ملے ہے دغ دین چاگے طرف تاسو بلن ورکوئی کہ تاسو دین طرف تا بلن ورکوئی نبی دا کافران تاسو رئیس جنگ نشتا وہ چکل دین خبر کوئی ناغی بیادر سر جنگ پیدا کئی اللہ یجتبی الی من یشاء اللہ تعالی را کشکی خپل جانب تجسو کے خوخشی ویاد الی من ینیب اگائی کئی خپل جانب تاسوک چسوک رجوع کئی اللہ تعالی طرف تا نو اس دغه آیت دا ثابت کړه چې د ټولو پیغمبرانو دین کوم دغه زمون دین نو ابراهیم علیہ السلام مسلمانو نوح علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان نوح علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان سورہ بقرہ آیت نمبر یوسل وویش او یوسل اتویش وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آیات آغا چوچتول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا 21 یوسل وویش چوچتول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت د بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام ہم ربنا دے دوارو دعا کولا اور رب زمونگا تقبل منا قبول کی مونگ ندا عبادت زمونگا انکا انتا تاکی سرت السمیع اوریدن کے العلیم پویدن کے ربنا و رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکا اگرزے مونگا مسلمین مسلمانان نو مسلمان دیتا ہوئے کہ ٹوٹلی سبمیشن کئی اللہ تعالیٰ تا سرنڈر کئی اللہ تعالیٰ تا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دعا کئی چھ خدای مونگا دوارا مسلمانان کی نو دا مسلمان کے دو معنی دارا چھ دا جوان پا ہر قدم بانے مونگا خدای تا سرنڈر کرو نسپت ہو لگے دا چھ ابراہیم و اسماعیل سو مسلمانان ابراہیم و اسماعیل سو مسلمانان رسو دعائی کولا دا اسلام رسو دعائی کولا دا اسلام یوا ویم لفظ دا اسلام اسلام دے دا سلم نا یا دا سلم نا سلم او سلم دا پا دو معنی رضی یو پا معنی دا پیس سلم او یو پا معنی دا ریکانسائی دولا تقریبا یو شئی دی امن او صلح امن او صلح دا دا سلم او دا سلم معنی دا او چکل دا لفظ سلم او سلم لفظ اسلام تی جوڑ کے نو دا اسلام لغوی معنی دا to avail and provide peace and reconciliation چی زان دا پارا امن صلح اغوالے و بل چالا امن او صلح ورکی دیتا سوئی اسلام ہوئی او بیار دغی لفظ اسلام بلا معنی کی گی سبمیشن سشے سبمیشن نمبر دویم سرنڈر مونگا تاسو پلا پختو کے میں استعمال تسلیم شو سرنڈر دریم معنی اوبیڈینس اطاعت نبی عدد دغی لفظ اسلام
ټیکنیکل معنا هو الدین الذي جاء به الانبیاء، دا هغه دین دی چې ټول انبیاء د الله طرف نه راوړل دي. ټول پیغمبرانو الله طرف نه کوم دین راوړل تاسو وایي ایت اسلام وایي. ایت څه وایي؟ اسلام وایي. او دغه اسلام بیا ډیفینیشن څه دی یا حاصل څه دی، نتیجه څه ده؟ to avail and provide peace and reconciliation with total submission to Allah subhanahu wa ta'ala. چې امن و صلح حاصلم کی نور ته هم ورکی او کنډیشن دار with total submission to Allah. د خدای رول به نه وایلیټ کې، د الله د رول مطابق به ځان لوم امن و صلح غواړي، نور ته هم امن و صلح ورکی. نو دا آیت چې په نظر کې اوساته نو حاصل دا شو چې دین د الله په نظر کې صرف اسلام دی، نور شي نه دین نه دی، نور شي نه دین نه دی. څوک ورته نظام ویل شي، ازم ورته ویل شي، سیستم ورته ویل شي، سب هر نوم چې ولا اخلي، خو ته دین نشي ویل. دین د الله په نظر کې صرف اسلام دی، ځکه چې دین هغه د چری ویل شوی، دین هغه چری ویل شوی، وحی شوی د برن راغلی، د برن دغه یو دین راغلی چې دا غي نوم دی اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، تاکہ اکثر دین پنزد اللہ بان اسلام دے. امکتا خپل سبق ان الدین، تاکہ اکثر دین عند اللہ پنزد اللہ اسلام دے. ومختلف الذین، اختلاف نو کرے آکسانو تل کتابا چاگوی تا کتاب ورکر شوئے دے. الا من بعد، مگر پس داغے جاءہم العلم، چراغلو دوتا علم بغیاً بینہم. اللہ تعالیٰ وی دا اختلاف دا صد وجہ پیدا شو، اختلاف پا حق نہ پیدا کی، دا پا زد و پا حسد پیدا کی. نمبر اول یو په حسد پیدا کی، نمبر دویم په ایروګنس، زد ستوي ایروګنس، نو دا په ایروګنس، او نمبر دو په انوی یا جیلسی باندې پیدا کی. الله تعالی وای دا سوچ وو د یو دین منون کی او یو بل سره دشمنای پیدا کړي یا دشمنای کوي یو بل سره، دې کې د خدای رضا مد نظر نه، د یو ګروپ په مد نظر خو بل ګروپ یا ایروګنس اغسته یا به جیلسی اغسته. صحیح شو؟ لکه څنګه چې یو مرګري ذکر وکړي چې پرسنل ایجنډا به صحیح. ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس دا چراغله دوی ته علم بغيا بينهم، د زد او د حسد پاس اس په میز د دوی کې. ومن یکفر بآیات اللہ، اسوچ انکار کے ہدایتوں د اللہ نا، فإن اللہ سریع الحساب، تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب غستون کے دے. فإن حاجو کا کچرے دوی تا سر جنگ کے ریز دیں کئی دسرا، فقلن تو اسلمت وجهی للہ، چې ما تابع کړی د خپل مخ الله تعالی د پاره. ومن اتبعنی، او هغه چې هم تابع کړی دی چې څوک زما اتباع کوي، یعنی زما منون کې غیر خپل مخ د الله تابع کړی دی. وقل للذین اوتوا الکتاب، او هغه کسانو ته چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، والامیین، او امیانو ته، امیان ان ایجوکیټډ خلک، امیان نو اوتل کتاب دا یهود او نصارا دی، امیین اهل مکه دی، ان ایجوکیټډ ان اسنس، دا نه چې هغه ان ایجوکیټډ د دین په حواله باندې ان ایجوکیټډ، د دنیا په حواله ډېر ماهر خلکو، دنیوي علومو کې ډېر ماهرانو، دا غي غو بهترین تاجران په ټوله دنیا کې څوک نو، تر انډونیشیا پورې تجارت خورو، تر روم او فارس پورې تجارت خورو، دا چې د مکی والو. نو اوس پته ولګیدا چې په بزنس کې خو هغه پی ایچ ډی کړی و، په دنیوي معاملاتو کې هغه پی ایچ ڈی کړی و، خو البته د دین په حواله باندې ان ایجوکیټډ. وقل للذین اوتوا الکتاب، او آکسانو ته چې ورته کتاب ورکړی شوی دی، والامیین ان ایجوکیټډ خلقو ته، اسلمتم آیا تاسو سرنډر کوئ؟
فَإِنْ أَسْلَمُوا کدی سرنڈر کو فقد اهتدوا نو ہدایت ومندو وَإِنْ تَوَلَّوْا اکدی مخگردو فَإِنَّمَا نو خبر دادا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ چستاسو ذمہ داری دار رسول دا خبر واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی واج کے ان کے رد بندگانو ان الذین تاکی سرا کسان یکفرون بآیات اللہ جغ انکار کید اللہ دا حکمنا ویقتلون النبیین اقتل پیغمبران بخیر حق بلا وجہ نو دا سوکو دا یہودیان کافی پیغمبران شہیدان کافی پیغمبران شهیدان کړ او اخیری په یو ورځ باندې او یا پیغمبران او 300 علما شهیدان کړ او یا پیغمبران او 300 علما سوره البقره وجه سوا آیت نمبر یوش پہ تو گرے دا آیت آخری حصہ گرے وباءوا بغضب من اللہ نباد ذالک بأنہم کانوا داد دے وجہ چودا یہودیان یکفرون بآیات اللہ کم کہتا چینکار کو دا آیتون دا اللہ ویقتلون النبیین قتل پیغمبران بغیر الحق پنا حقا ذالک بما غصو دار دے وجہ چی دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او دوی چی زیادے بے کو وکانو یعتدون او دوی چی زیادے بے کو ندی نافرمانو ازیادے بے کو پیغمبر ہوتے دا کار ناجائز دے پیغمبر ہوتے دا کار ناجائز دے ندی دنا زان خاصر غاری دنا ځان خلاصول غواړي نو بس ابه شهید کړي سبه وکړه شهید به کړي خاصه مونږ ته دانا روا دي هغه نه روا دي نو چې خلاص ځان ته خلاص دا یو آیت نمبر یو سلیو گورا ولما جاءهم رسول من عند الله کل چراغ دویت پیغمبر دا اللہ جانبنا مصدق لما معهم چا تصدیق کون کے ادا کتاب چی دوی سرو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب اغرزولو آکسانو چاویت کتاب ورکشوی دے کتاب اللہ دا اللہ کتاب اغرزو وراء ظهورهم رسد شاگان اقبلو کانہم لا یعلمون لکا چی دوی نپوی دل نو کتاب شاہتا اغرزو اپا پیغمبر بانے حملہ اکڑا اپا پیغمبر دا خدای آگے گویا شہید کر آگے شہید کر یو بلے تم جگہ لاس کرا لینا بلے اتراغی مفہوم دارے استاد ترازی نا چه فکلما جاءکم رسول کله چې هم تاسو تراغه او يهوديانو پیغمبر به ما لا تهوا انفسکم او تاسو ته داسې خبرې کولې چې هغه تاسو د خواهش مطابق نه وي هغه تاسو د خواهش پر ضد وي استکبرتم تاسو انکار ففریقا کذبتم یو ډله د پیغمبرانو تاسو تکذیب وکړو چې تاسو چې پیغمبر وي تاسو پیغمبر دي وفریقا تقتلون بل ډله مشهیدولا بل ډله نو واحد گویا اختلاف پیغمبر سره وسو چې پیغمبر ورته دا کار دا ناروا دي دا کار ته دا او دا یو کانسټنټ او کنټینیوس پریکټس ته قیامت پورې رواني قیامت پورې رواني خیر والا بونګي اشر والا بونګي صحیح شو اوس واپس پر سبق تھا ان الذين يكفرون بآيات الله نوغرا عاموس علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دی عاموس هغه شهید
الیاس علیہ السلام هغه شهیدون هغه ته تختیده هغه لار غرته تور ورته زکریا علیہ السلام شهید کړ یحیی علیہ السلام شهید کړ مشهور پیغمبران عیسی علیہ السلام چې راغی د پیشن اف جیسس کرایسٹ عیسی علیہ السلام چې راغی یهودیان ټوټلی سرندر شویو د روم سلطنت ته ستم د روم سلطنت ته رومن امپایر ته د دوی د خپل علاقه سیریا دا د روم کنټرول کې و او بادشاہ د روم هغه ظالم دای په غلامای باندې تاسو غلامای ورته سلیوري په سلیوري باندې داسې یعنی مطمئن شوی چې عیسی علیه السلام د حاکم ظلم ته ظلم وی چې دا زیاته دی you have no right to rule us صحیح سایس استحقاق نشته چې مونږ رول کې ادا ته چې موږ سره کوم ظلمونه کې زمونږ د خلکو رائټس ته سنیچ کړي دی او ډیپرایو کړي دي خبر دین کړه او عیسی علیه السلام چې دا خبرو کړم د يهوديانو خپل مولایانو خپل کونسل راوست سیر راوست کونسل او عیسی علیه السلام چارج کو چې دا باغی دی تاسو شه دا باغی دی ریبلیس تاسو باغی وای ورته بغاوت کړی دا بغاوت سزا سي چې ختمه کړ نو د دوی کونسل چې خپل ډیسیژن ورکړ نو بیا د ایکزیکیوټ کولو لپاره یا د امپلیمنٹ کولو لپاره گورنر د روم چې کومو په فلسطین کې دا غنمو پیلاتوس د روم کوم گورنر چې د فلسطین علاقه کې و ها فائنلز د خط خصوص کوي گورنر کوي نو گورنر ته ولېګ هغه په لومبي ځل باندې ریفیوز کړ نه چې انسانیت وو لومبي ځل باندې ریفیوز کړ no individual has any right to express his views سیاته حق د چې بس اختلاف دې نه پکاره چې وی خو بار ته دې دوی داسې چې بس سټریټجی جوړ کړه چې گورنر مجبور کړ ځانته هغه څنګه د سټریټجی هم ډېر په خوانه ده چې گورنر د ښاتو گورنر د ښاتو کو د عیسی علیه السلام خلاف دا ټول کیس چې اسټابلیش کړو دا د په 200 خاص ملګرو کې یو سړی باغی شو عیسی علیه السلام 200 خاص ملګری وایي ته حواریین وایي څه ورته حواریین سپورټرز دا یو لستکی 200 بیا ګډوډ کیږي تاسو بورډم یو لسته نو دوی عیسی علیه السلام چې کله د مولایانو په خپل ډیسیژن ورکړو نو دې په یو غار کې برکړو سره د هغه ملګری چې کوم د خلاف سلطانی گواه موږ سلطانی گواه وایي چې یعنی د سړي ملګری او د خلاف گواہی شروع صحیح شو انګریزي کې ورته اکمپلیس ACCOMPLICE اکمپلیس نو دا اکمپلیس دې ورسره په دې غار کې بند کړ صحیح او دوی دا ټرای کول چې د گورنر نه سوالي اپرو او عیسی علیه السلام په دغه حالاتو کې دغه 10 غنټې چې وي د جړل دنه چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم والله کدا خلق عذابین استا بندگان دې سویل شي یعنی مرضی نه و چې دا خلق عذاب شي وان تغفر لهم فقد وبخل فانك انت العزيز الحكيم ستا زبردست قوت ته تاسو څوک تاسو نشي کولای خبر دین کې رااله عیسی علیه السلام دغه ځای خدای ته جړل لچاره لپاره ته دې خلکو لپاره چې دا کوم داغه د قتلولو لپاره د گورنر دا اپروول اغستل غواړي فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم خدای ته دې زبردست قوت والے او لوی حکمت والے تاسو کوم تاسو نشي کولای خبر دین کې رااله الله تعالی د عیسی علیه السلام شکل او شبه سیمیلارټي یا ریزمبلنس دا دغه پر هغه ملګری واچو او عیسی علیه السلام خدای ودته ادودو په حالت کې اسمان ته پورته ودای قرآن کریم بل ځای ذکر کوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ندوی قتل کړه دې نه کروسیفای کړه دې ولكن شبه لهم دې ته سړی کې د زملس پیدا کړی سورہ مائده کې یا سورہ النساء کې دواړو کې وګورئ نساء کې به یا مائده کې
ان الذين يكفرون بآيات الله یا کسان چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه ويقتلون النبيين قتل پیغمبران بغیر حق پناجائز ويقتلون الذين قتل یا کسان یامرون بالقسط چې هغه حکم کوي د انصاف من الناس د خلقنا فبشرهم دیت خوش خبر ورکا بعذاب علیم د دردناک عذاب اولئک الذين دا کسان له حبطت اعمالهم چې دوی عملونه ضایع شوي دي فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین انشتر دوی لپاره مددګاران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وارحم الراحمين. اخو عیسایانو ډېر خدای دې وکړي ژوند شي خدای دې وکړي ژوند شي موږ دغه دعا کوو چې خدای ظالمان په ظالمانو ولګوي.